یو خاون خپل خزی ته आवाज ورکو چې اوبه راوړه څه راوړه اوبه راوړه ښځې اوبه راوړي نو چې ویې کتل خاوند یې اوده و سترګې یې ورغلې وه یعنې ستړی به و اوده شوی نو دا دومره فرمانبرداره ښځه وه دومره تقواداره چې زما عزتمندو تر سهاره پورې همدغه ځای کې ولاړه ده او اوبې داسې نیولي خپل خاوند ته اوبې داسې نیولي چې کله د خاوند سترګې سار وغړېدې او چې ویې کتل ته وایي څه کې وایي تا چې کم دی بېګا اوبه وغوښتلې خو ستا سترګه ورغلې وه ما تکلیف در نه کو را بیداره مې نه کې ما یې پرېږده ستړی به وایي زه تر سهاره پورې ما دا اوبه تا ته نیولي هغه خاوند دومره خوشحاله شو وایي ښځې وایه نن به ستا هر ارمان پوره کوم نن به ستا هره تمنا پوره کوم وایه خواهش دې وایه او بیبي ورته څه وایي وایي طلاق راکه ما آزاده که څه مې که طلاق راکه او بس طلاق مې که خاوند یې پریشانه شو ډېر زیات یې وژړل چې بیبي ته خو زما ډېره د خوښې ښځی که نه مونږ خو ډېر په خوښه واده کړی و دا ولې وایي دا فیصله به په محمد رسول الله باندې کوو زما عزتمندو ښځه او خاوند را روان دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا مسله وړاندې کړي چې یا رسول الله زما دې ښځې چې کوم دی زما دا خدمت وکړو فرمانبرداري وکړه ما ورته وی چې زه به ستا هر خواهش پوره کوم او دا راته اوس وایي چې ما طلاقه که دا فیصله به په محمد رسول الله کوو را روان دي لاره کې د خاوند تندک وخوړو هغه تندک د وجې د دې خاوند خپه زخمي شوله څه شو خپې زخمي شوله ښځه ورته وایي راځه بس طلاق نه غواړم بس راځه زما چې کم اشکال و هغه حل شو وایي دا څه وینم چې کور ته راغه ښځه ورته وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د الله په خوښو بندګانو باندې تکالیف به راځي پریشانی به راځي بیماری به راځي او تا سره چې کم دی زما څومره وخت شو کم وخت نه زه واده شوی ما اوسه پورې تا باندې څه بیماري رانله اوسه پورې ما ته څه په تکلیف کې ونه کتلې او دا انسان بیمار شي وایي د الله په یاد کې راشي الله رب العزت خپلو خوښو بندګانو باندې وایي دا ټولې پریشانۍ مشکلات مصیبتونه غمونه دا الله ته پیش شي الله ته وایي یا الله چاله لاړې شو وایي الله پاک ورته فرمایي چې زما خوښو بندګانو له لاړ شي وایي دا خوشحالۍ دا زما عزتمندو مزې او چرچې دا ټول هر څه الله ته پیش شي یا الله چاله لاړې شو الله پاک ورته فرمایي زما دشمنانو لا زما مخالفینو لا زما د دین مخالفینو دشمنانو ظالمانو بدماشانو لاړې شي زما عزتمندو خفه کېږئ ما د دنیا دا ژوند عارضي دی که څوک بیمار دی نو زما عزتمندو الله د سره محبت کوي که نه الله د سره محبت کوي قسم د الله په ذات باندې دا بیمار ویش کوي آه کوي بدن درد کوي قسم د الله په ذات باندې الله فرشتو ته حکم کوي وایي زما دا بنده په تکلیف کې دی د دې دا ویش دا آه دا اوف دا په ذکر کې ولیکئ چې دا ذکر کوي دا اړخ اړی راړی زما عزتمندو وایي دته د مجاهدینو اجر او ثواب ورکوي چې په سرحداتو باندې د الله د دین دپاره پیره کوي دومره اجر او ثواب د په عمل او چې کله وفات شي زما عزتمندو عام مرګ ورته نه ورکوي د شهادت مرتبه کې ولیکي د شهادت مرتبه دی بیمار ته میلاو شي نو دا مصیبتونه دا غریبی دا تکلیفونه دا زما عزتمندو امتحان دی کنه د دنیا بادشاہ امتحان کی د دنیا صدر امتحان کی جج امتحان کی څومره عہدهداران دي غریب دی دکاندار دی زمیندار دی کم عہدې والا دی زنانه ده نارینه دي نوجوانان دي سپین ږیري دي ما عزتمندو ټول په ټوله باندې امتحان کی او د مرګ نه بعد به پته لګي چا وګټله